السلام علیکم زما خوږو ملګرو زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحیح سلامت یئ زما ملګرو نن د ډاکټر ذاکر نایک نه یو سړي پوښتنه وکړله او ورته یې وویل چې په اسلام کې په ښځو باندې ډېر زیات ظلم او زیاتې کیږي او هیڅ حقوق په اسلام کې د ښځو دپاره نشته دی زما ملګرو هغه سړي وویل چې څومره ظلم په اسلام کې په زنانو باندې کیږي نو دومره ظلم په نورو مذهبونو کې په زنانو باندې نه کیږي نو زما ملګرو راځئ چې د بالیووډ د اداکارې کرینه کپور دا خبره ترې هم واورو او بیا به د ډاکټر ذاکر نایک جواب هم واورو چې هغه څه ویلي دي अगर लाइफ की एक फिल्म है तो हम लड़कियों की ओपनिंग हमेशा स से सॉरी कह के होती है लिविंग बाय व्हाट सोसाइटी सेज डोंट यू थिंक दैट शुड चेंज टुडे थोड़ा ढक लो थोड़ा धीरे बोल लो थोड़ा ठीक से बैठ थोड़ी फिट हो जा ये थोड़ा थोड़ा करके मचा दिया है शोर पर नॉट एनी मोर talk too much to feminist laugh too much so she's easy so much pressure to be thin when it's fun to actually sin ना मैं sexy siren ना मैं rebel webel why do people want to चिपका मुझे अपने लेबल घर लेट आऊं तो कैरेक्टर पे शक all I want to say is where the hell is my haq زما ملګرو د ډاکټر ذاکر نایک نه یو کس پوښتنه وکړله او ورته یې وویل چې په اسلام کې په زنانو باندې ډېر زیات ظلم کیږي او هیڅ حقوق یې پکې نشته دی خو زما ملګرو ډاکټر ذاکر نایک ورته په جواب کې وویل چې ځینې کسان داسې دي چې هغوی ته د دې پته نشته دی چې په اسلام کې د زنانو څومره اوچت مقام دی اسلام چې کله رالی نو زنانو ته خپل حقوق وښودل او هغوی له دا حق ورکړلو چې تاسو د سړو برابر یې زما ملګرو ډاکټر ذاکر نایک وایي چې په ځینو ځایونو کې د ښځو مرتبه اوچته ده او په ځینو ځایونو کې د سړو مرتبه اوچته ده که چېرې موږ مغربي میډیا ته وګورو نو هغوی هر وخت دا دعوه کوي چې په اسلام کې د ښځو دپاره څه ازادي نشته دی خو زما ملګرو په اسلام کې چې څومره ازادي د ښځو دپاره ده نو دومره په نورو مذهبونو کې نشته دی خو زما ملګرو یورپ چې کومه ناره کوي چې د ښځو ازادي پکار ده نو زما ملګرو په اصل کې هغوی د ښځو عزتونو لوټ کول غواړي او ښځې بې عزته کول غواړي ښځې ذلیله کول غواړي ښځې خپلې غلامانې جوړول غواړي او هغوی دا غواړي چې ښځې دې د بازار زینت وګرځي او موږ د دوی په ډرامو او فلمونو کې وګورو خو زما ملګرو الحمدلله چې اسلام کله رالو نو اسلام ښځو له خپل حقوق ورکړل او ښځو ته یې وښودل چې ستاسو څومره لوی مقام دی خو زما ملګرو د اسلام د راتلو نه مخکې چې کوم دور و نو هغې ته به خلکو د جهالت دور ویله او چې کله قرآن مجید نازل شو نو قرآن مجید په هغه جهالت دور کې په کم دور کې چې ښځو ته ډېر سپک کتلی شول نو اسلام ښځو له خپل حقوق ورکړل زما ملګرو نن سبا د دنیا په آبادۍ کې تقریبا چې 45% خلک مسلمانان دي او د مسلمانانو مختلفې معاشرې دي په دې کې ځینې معاشرې داسې دي چې هغوی د اسلام په حکمونو باندې ډېر عمل کوي او ځینې معاشرې داسې دي چې هغوی د اسلام په حکمونو باندې لږ عمل کوي زما ملګرو زما د دې خبرې مطلب دا دی چې ځینې معاشرې داسې دي چې هغوی په اسلام باندې عمل ډېر زیات کوي او ځینې لږ کوي خو زما ملګرو که یو کس دا غواړي چې په اسلام کې د ښځو حقوق وپېژني نو هغه له د مسلمانانو معاشرې ته کتل پکار نه دي بلکې هغه له پکار دي چې قرآن او حدیث وګوري نو که چېرې یو کس دا غواړي چې د ښځو حقوق په اسلام کې څه دي نو هغه د ضرور قرآن او حدیث ولولي نو هغه ته به دا پته ولګي چې په اسلام کې د ښځو حقوق څه دي زما ملګرو د اسلام بنیادي کتابونه دوه دي یو قرآن او بل صحیح حدیث او دا دواړه به هیڅ کلم د یو بل مخالف نشي زما ملګرو په نننۍ موضوع کې یعنی چې په اسلام کې د ښځو حقوق څه دی نو ډاکټر ذاکر نایک وایي چې ماته پته ده چې په دې موضوع کې د بعضو علماو اختلاف شته دی خو زما ملګرو د دې اختلاف اصل وجه دا ده چې یو عالم د قرآن یو آیت ته ګوري او باقي چې نور څومره آیتونه نو هغه نظر انداز کوي خو که د موضوع په مطابق قرآن مجید صحیح ولوستلی شي نو زما یقین دی چې ډېر اختلاف به ختم شي او په موضوع باندې به هم سړی پوه شي
خو زما ملګرو قرآن مجید سره سره منګه صحیح حدیثونه وګورو نو بیا به داسې ډېر اختلاف زموږ په منځ کې ختم شي. زما ملګرو په اسلام کې د سړي او د ښځې درجه یو برابر ده، خو د دې دا هرگز مطلب نه دی چې ښځه او سړی بالکل یو شان وجود لري، یو شان جسم لري. د دې دا مطلب بالکل نه دی، ځکه چې الله تعالی ښځه او سړی بالکل جدا مختلف پیدا کړي دي او د دوی ذهنونه مختلف دي او د دوی جسمونه الله تعالی مختلف پیدا کړي دي. نو دوی جسمانی لحاظ سره یو برابر نه دي، یعنی ښځه او سړی دوی په جسمانی لحاظ سره یو برابر نه دي. په کومې طریقې سره چې الله تعالی ښځه او سړی مختلف پیدا کړي دي نو دې طریقې سره د دوی چې د کوم ژوند طور طریقې دي نو دا هم بدلی دي. په نننۍ تقریر کې د ښځو مشپږ حقوق را جمع کړي دي چې په اسلام کې د ښځو څه حقوق دي. د ټولو نه اول په اسلام کې د ښځو روحاني حقوق، په اسلام کې د ښځو معاشي حقوق، په اسلام کې د ښځو معاشرتي حقوق، په اسلام کې د ښځو تعلیمي حقوق، په اسلام کې د ښځو قانوني حقوق، او شپږم په اسلام کې د ښځو سیاسي حقوق. موږ به د ټولو نه اول په دې غور او فکر وکړو چې د ټولو نه اول د ښځو روحاني حقوق دی او په دې باندې به خبرې اترې وکړو او غور او فکر به پرې وکړو چې اکثر غیر مسلمانان د هغوی دا غلط فهمي ده چې په اسلام کې جنت صرف د سړو دپاره دی، ښځې جنت ته بالکل نشي تللی. نو دا د هغوی غلط فهمي ده او د هغوی دې غلط فهمۍ ختمولو دپاره د قرآن مجید دا یو آیت کافي دی. الله تعالی په سوره نساء سوره نمبر 4 آیت نمبر 140 کې فرمایي، ترجمه صدارنګ ده، که چېرته په تاسو کې کم یو کس که هغه سړی وي او که زنانه او که هغه ښه عمل کوي نو دا به ضرور جنت ته ځي او مؤمن وي، نو انشاءالله هغه کس به جنت ته ځي او هغه سره به هیڅ بې انصافي نه کیږي. او دغه شانته الله تعالی هم دا بیان په سوره نمبر 16 کې یو ځل بیا بیان کړی دی. سوره نمبر 16 آیت نمبر 97 کې فرمایي، ترجمه صدارنګ ده، که په تاسو کې هر یو کس که سړی وي او که ښځه خو که ښه اعمال کوي او ایمان ساتي نو هغه به ضرور جنت ته ځي. خو زما ملګرو تاسو خو دا ویډیو وکتله او زما یقین دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي چې په اسلام کې د زنانو څه حقوق دی. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو تاسو زمونږ د یوټیوب چینل القرآن اینډ حدیث سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ او کمنټ هم وکړئ. د خدای په امان.